جهم بن صفوان په خراسان کې یو غټ مبتدع بدعتي او د ډېر قسم بدعات راجمع شوي. یو د څو لغټ بدعت دا و چې دی الله جل شانه د صفات منکر جهم بن صفوان الله تعالی تمام صفات ذاتیه منکر. اهل سنت والجماعه عقیده دا ده چې څونه صفات ذاتیه کمالیه چې د الله تعالی ثابت. مطور د مثال دا صفات ذاتیه په ضبط کې او انضباط کې راشي نو اته صفات کې اهل سنت څونه اته صفات او دې دا مطلب نه دی چې الله پاک په پرداسه اته صفات ثابت دي نور نه ثابت. دا مطلب نه دی دا څه رؤوس دي صفات او دا اکثر صفاتو رجع دي اتو صفاتو د کیږي ځکه دا اتو وی الله تعالی اته صفات ثابت دي چې انضباط راشي ضبط راشي ورنه د دین علاوه څونه صفات دي کمالیه را تمام په تمام الله له ثابت دي. د مذهبیو د اعتراض دغه مشوا تاسو دې غیر مقلدین قال لا شذي متاسوي تاسو حنفیان چې الله پاک د فار صفات ثابت دي. دې کې تاسو د الله پاک صفات محصور کړی دي پاتو نو صفات ولا نه ثابت. نو ورته چا ویلي دي چې حصر دی د حصر الفاظ زموږ د اخري عالمان د سر په کتابونو کې د صفات ذاتي او بار استعمالي نه خدای چې الله تعالی لپاره و یا ته صفات ثابت دي او انکار د زیادت نه کوي. انکار قطعا زموږ اهل سنت د زیادت نه کوي. زائد صفات چې څونه کمالیه هغه په تمام الله ثابت. د الله تعریف زموږ اهل سنت کې هو علم لذات واجب الوجود المستجمع لجميع الصفات الكماليه. څونه صفات کمالیه چې ټول په الله له ثابت. نو اهل سنت چې دا و یا ته بیانې لا صرف د انضباط لپاره و صفات کم دي یو خو پکې حیات د الله پاک صفات ذات او دویم دیتا د الله پاک د برکم صفات چې ثابت دي هغه قدرت کوم قدرت او دریم صفات علم او څلورم صفات اراده او پنځم صفات چې نو هغه صفات سمع او شپږم صفات بصر دي. غور سره ورزان پوهه اول صفات کلام دی څنګه الله قدیم دی کلام هم قدیم او اتم دا و صفات او اشاعره په نس ثابت. اتم صفات چې هغه په اختلاف کې هغه دا اتم صفات په دی وو کې داخل انکار هغه نه کوي ګور اشاعره انکار نه کوي تفتلو انکار نه کوي هغه دا اتم صفات په قدرت کې وو صفات کې داخل وو صفات کې داخل. حضرات ماتوریدیو چې نه یو اتم صفات د الله جل شانه او ثابت د صفات تسری تکوین دی صفات تسری تکوین. اتم صفات تکوین دا د الله جل شانه صفات ذاتیه او دې ته الصفات المعنويه هم وي. الصفات موصوف المعنويه دي صفات دي. الصفات المعنويه دا مرتبه دي. الصفات الذاتيه دا مرتبه دي. ايش بيقول او یو صفات المعاني دي مرکب اضافي استعمال دا الصفات المعنويه شو کنه یو صفات المعاني دي صحیح. صفات المعاني صفات مضاف او المعاني دا ولا مضاف الیه صحیح. الصفات المعاني بیا څه توي چې د دې لکم لفظ مشتق لکه د حیاتنا حی مشتق د قدرتنا قادر مشتق د ارادینا مرید مشتق د علمنا عالم مشتق د سمع د بصر نه سمیع او بصیر د کلامنا متکلم پیش به ادا شان د تکوین نه مکون نو دې مکون ته قادر ته عالم ته او حی ته دې ته ویل شي صفات المعانی څورته ویل شي صفات المعانی پیش به کنه مرکب ذاتی سره الصفات المعنويه وبيانه پیش به کنه الصفات المعنويه وبيانه نو فرق دې زونه کوم نو یو خبره خدا دې ګل اهل سنت والجماعه مذهب داري چې الله پاک صفات دې په دوه قسم یو صفات ذاتیه او یو صفات فعلیه یو صفات ذاتیه او یو صفات فعلیه دا د صفات یو تقسیم ورنه د الله جل شانه صفات تقسیمات ډیر دي ښه لکه څنګه چې د اسم تقسیمات ډیر دي دا ډیر اهمه نقطه ده ځین کې ساتي کله وتا تر اړیه د الله پاک صفات په درې قسم دي اضافي محضه اضافه ذات الحقیقیه محضه او صفات اضافیه محضه او صفات حقیقیه ذات الاضافه پیدا صفات کله برادي صفات دوه قسم محکمات متشابهه کله براشي صفات دوه قسم ذاتيه فعليه دا چې لکه د اسم تقسیم کله موږ مفرد مرکب تکو کله منصرف او غیر منصرف تکو کله چې کوم نور اقسام تکو
نو دا یعنی ثلاثي رباعي خماسي ته کوه څنګه د اسم متعدد تقسیمات دي دا رنګه د الله جل شانه د صفات متعدد تقسیمات مثلا باندې پېښ شوه یو صفات ذاتیه شو او یو صفات فعلیه پېښ شو او د صفات فعلیه لکه احیاء الله پاک جمع کوي پېښ شوه ترزیق رزق ورکو فعل د رزقو تاسو ورته فعل د عطایو او دا رنګه د دې بل مثال تاسو اماته لکه سره ملک فعل د اماته وسرو پېښ شوه الله پاک اماته دا صفات فعلیه صفات ذاتیو کې او په صفات فعلیو کې فرق سره فرقونه به عالمان ډېر بیانې په جوهري فرق په صفات ذاتیو او صفات فعلیو کې دا چې صفات ذاتیه دي ته چې د هغې نسبت خو الله جل شانه ته په اولا طریقې سره کولی شي ثابت کړي وره لیکن ازداد کې منتفي د ازداد نسبت ورته نشي کولی د ازداد نسبت ورته نشي کولی لکه علم دی د الله نه ثابت د دې ضد چې جهل دی هغه د الله نه منتفي جهل نسبت ورته نشي کولی قدرت دی دا الله جل شانه له ثابت دی عجز دی دا د قدرت ضد دی دا د الله نه منتفي دا صفات ذاتیه او یو صفات فعلیه دي په مرتبه تاسو ویلي صفات فعلیه دي چې هغه هم الله ته منسوب کیږي او داغه ازداد داغه الله ته نسبت کیږي هغه هم الله ته نسبت کیږي او داغه ازداد هم الله تعالی ته نسبت کیږي لکه احیاء شو دې نسبت الله تعالی ته شوی دې ضد وصیه اماته شو دې اماته نسبت هم الله ته شوی د احیاء ضد اماته دا ډول الله ته منسوب الله احیاء کوي الله پاک اماته کوي دا صفات فعلیه دي او د صفات فعلیو زمون د ماتریدیو په نسبت باندې د دې راځي تکوین دي دا صفات تکوین په صفات ذاتیو کې اصل نمبر تکوین صفات چره کنه دا مبدا د اضافات دي سره مبدا د اضافات دي مبدا د افعال دي مبدا د فعلیات دي ټول صفات افعال دي د دې راځي اساسه کې تکوین دي پېښه بګه لکه دا د قدرت هم دیو سره تعلق دی او د علم هم دیو سره تعلق دی د علم په وجه الله پاک ته د معلوماتو انتشار کی خدا ته نه دا علم ولا سبب علم ولا سبب دی دا دغه لا اعتراض نشي کولای شي چې دا علم د وجه الله تعالی صفات حاصل د اشیاء او انکشاف ورته کی دا الله علم ته محتاج شي دا به انا محتاج شي دا علم د باری تعالی نه غیر دا به الله پاک علم د محتاج شي علم د الله تعالی سره غیر وتا ته مخکې ان شاء الله صفات کې وایي چې صفات ذاتیه د باری تعالی چې دي هغه د عین دي د باری تعالی نه غیر دي پېښه وکړه مثلا بالا خرابې نشي دا خبره مخکې ثابته شوی و چې دا علم د الله پاک صفات غیر دی بیا ته ویل علم ټول د غیر نه دي چې کوم الله پاک تعالی شی او انکشاف دی علم د باری تعالی غیر دی خو غیر نه دی ها غیر د بلکې د صفات ذاتیه د باری تعالی چې دا نه عین دي او نه غیر دي لا عینها ولا غیرها دا مسله ده ان شاء الله مخکې وراشه تفصیلی به بیان کوم یا مثال قاعده او سره باندې پېښ وکړه على كل حال نو دا چې دي صفات فعلیه راجع چې د معتمدیو په نسبت تکوین دي تکوین ټول مبدا او سره پېښ او د حضرات اشاعره په نسبت باندې د صفات افعال فعلیه راجع چې د قدرت تکي چا دکی قدرت تکیږي او هغه تکوین داخل غوي په قدرت هغه تکوین داخل غوي بچا کیا قدرت کی په دلایل د ماتریدیو طرف نه ډیر زیات ته بدیمن چې نه تکوین چې دا صفت مستقله د باری تعالی صفت ذاتیه او مثلا بش دا د سنو مذهب ولذین الى دا رؤوس اکثر صفات سوره صفات دا رؤوس د اکثر نه دیو کی خو یو سړی د دې نه علاوه الله پاک صفات کمالیه ثابتې نو ماتریدیه نه منې کې نه اشاره انا سنه نه منې کې او صحیح الله پاک د بار تمام صفات کمالیه ثابت دي نه علاوه او د انضباط لپاره د علماء لیکلي شهودیات او سره به لهدا د مذهبیو دا خبره غلطه شو غیر مقلدین یعنی متداوی تاسو د الله پاک لپاره یو څو محصول صفات غړي نور نه مړي ورته احمقانو به وقفو تاسو ارزه په اختلاف کې مبتلا یې چې دا ودی ټول دی لسخو به یو طالب علم ته د صفات او د علم کلام علم ورکې کنه او توحید علم ورکې چې ته بشمار دي نو په تور مثال یو څه نه بیانې دغه په تور مثال چې بیانې دغه مونږ ته وایي دا مونږ دغه څه بدیت شته هیڅ بدیت پدې کې نشته لکه هغه بستر ګمانې چې دینه ښه راځم د بستر و چې دینه ټول دنیا تیاری انا مذهبي مثال لای على كل حال لا نسنو ملم دا جهم بن صفوان د خرز ویرا پاسې نو اذینا غیر یو صفات الله تعالی نیمه ولکه چې مخلوق لکه صفات ثابت یا خدای نه شي ثابت دي مخلوق لکه صفات ثابت دي اخو ګورې مخلوق د لپاره مو علم ثابتو
يخري علم بس انه عالم هو زيد عالم زيد عالم دي يخري علم نشي المخلوق ده بار عين ثابته استرجع يخري له عين نش ثابته المخلوق ده بار وجه ثابته يخري له وجه نش ثابته مخلوق ده بار دا وایي چې دا مخلوق چې کوم دی څه د اراده کوي نو خدای بار اراده نشي کولی حالانکه د باندې خلق راغلی دی وجه چې مخلوق له کوم شی او کوم توصیفات ثابت شي خدای نه ثابت دی باندې خلق دا راغلی چې دو اشتراک اسم مع المسمى پېښه او حال د اهل سنت وایي چې ګوره الله لهم علم ثابت کی مخلوق له بنده لهم علم ثابت الله لهم اراده ثابته مخلوق لهم اراده ثابته لیکن د الله اراده شنو د مخلوق اراده د الله علم او د مخلوق علم چې دا صرف اشتراک اسمی مسمى د دوه ځان لدال پېښه ویګا اشتراکی اسمی صرف په اسم کې کوم نه دا برابر دی ورنه مسمى د الله علم چې د حضوري د الله علم سره حضوري او د مخلوق علم څه شي حضوري حادث دی د الله پاک علم حضوري قدیم دی د مخلوق علم څه شي نو مصداق او مسمى د الله د علم هغه حضوري قدیم شو او مصداق او مسمى د مخلوق د علم هغه حضوري حادث شو د صرف اشتراک اسمی دي په اعتبار د لفظ سره علم ویل شي او د الله پاک علم ته علم ویل شي نور په اعتبار د مسمى او مصداق سره دوه کې ډېر غټ فرق دی د ځمکې اسمان او ډېر غټ بوج لکه څنګه مثلا کوماره او سلام علیکم شي دا رنګ الله لپاره امید استعمالي مخلوق لپاره امید صفت استعمالي او د مخلوق یت چې د مسمى سره د گوش پوست د ټوکلا د الله یت چې دغه مصداق سره د متشابهات نه دي هغه په معنا باندې صرف الله رب العزت کوي دا مثلا کوي کنه او دا رنګ وجه د مخلوق وجه مکیفه د بکیف سره مونږ ویني یش تاسو ما زګور د مواجهه د مکیفه د بکیف سره او د الله وجه د دې مسمى راشه د الله لپاره کوم وجه چې مستعملي دا غي مسمى سره نو د کیف نه خپاته کیفیت به نشته سره اوس دا غي مسمى هغه الله پاک په علم کې دا غي اراده ده نو اراده د الله پاک صفت ده اوس د ارادي چې کوم دی د الله د اراده سره د غي مسمى سره نو د هغه الله اراده قدیمه الله اراده سره قدیمه ده مخلوق اراده سره لا حادثه ده اشتراک في الاسم ده لا في المسمى او دې یو خوب باندې خلق راغی جام بل صفال مال دغه نوې چې د مخلوق لپاره علم او اراده ثابت شي او ذات الله ثابت نو صبر دي دا خالق د مخلوق سره یو دی او حوادث ته ته منسوب پېښ څو ورته اشتراک في الاسم لا في المسمى او تا اشتراک اسمي او مسمى دوه وکړه او مثلا پېښ دا خبره کوله او خو د اسباب برابرول د ګمراهۍ کنه پېښ اراده په دغه کې کړو نو دا ذکر په دمشق کې په دا وخت یو کسو جعد بن درهم یو کړو جعد بن درهم جعد بن درهم اوله مکسب په دنیا کې چې د خلق قرآن قولي کړي د خلق قرآن دا ولا خبره کوي قرآن مخلوق قرآن سره مخلوق دی او قرآن چې کوم دی دا قدیم دی دا خبره د جهم بن صفوان واغسته او بیا نور معتزله به وقوف واغسته معتزله په دې باندې چې کوم نه کله کوي چې قرآن مخلوق جهم بن صفوان نور بدعت صفات تعطیل به هم کو انکار به هم کو هغه د خپل بدعت سره یو بدعت دام یو ځای چې دا چې دی سمته دا کلام او چې دی دا قرآن چې دا مخلوق دی دا قدیم دی قطعا او دا خبره بیا معتزله موارث دا خراسان کې بدا پروپاګاندا دا خبره ده کولې د هر فعل رد فعل هم وي په خراسان کې خدای پاک د خلاف یو بل کسر خاص پېښ او هغه مقاتل ابن سليمان مقاتل ابن سليمان چې کوم دی دون غلو کړل په مقابله کې دون غلو کړل په مقابله کې چې الله راځي ثابت چنان چې دوی الله له عین نشته الله له ید نشته الله له وجه نشته دا صفات نه منم دغه مخلوق له ثابت نه غوي نه شته د مخلوق په شان مخه مقاتل ابن سليمان به غلو کړل ها شته د مخلوق په شان مخه شته د مخلوق په شان سترګره شته د مخلوق په شان لاسي د مخلوق په شان خپې نعوذ بالله تعالی نه د پر د فعل کې دون زیاته غلو کړل تقسیم تورثین تقسیم او تشبیه عقیده مقاتل ابن سليمان او دا هغه مقاتل ابن سليمان د استاد ما په تفاسیر کې ده حواله لري قال مقاتل ابن سليمان بل نه وایي او دا مجسم یا ساته تفسیر کې تحریر چې خیال ساته دا محرر کوي د په یو قول چې کوم تحقیق کوي بل تفاسیر دي لکه تنویر المحباس چې هو مشهور په تفسیر ابن عباس باندې دا دروغ مجموعه دا ټول کم سند سره چې منقول دی هغه کې سدي صغیر له غټ کذاب صالح دی پکې هغه کذاب او دا مقاتل ابن سليمان دی مجسم او اکثر تفاسیر دي کوم دي کې منقول له تاسو خیالو کې د الرحمن على العرش استوى یو ځکه معنی کړی ای استقر پېښه میکن او د استوا معنی په استقر سره کول د مجسم معنی پېښه میکن دا چا معنی د مجسم مو هو استوا د متشابهات یا د استوا معنی تعبیرو کا استولى قبض على العرش
ابدا وغلب على العرش الاستواء معنا فاستقر سره کول دا معنا الاستواء معنا دا تنویر البيت یا مکتبه کې قدیمیم چاپ کړل ټول چاپ کړل ملایي فحرروا ايها الاخوه في علم التفسير علم التفسير کې وړي تحریر کوي دا خلق نو ځان مش کوي د رفع یا مثل غستور مې کوم دي ځان مش کوي دوه کې فرق کوي ها نو سره به شو کنه نو دا مقاتل مسلمان د مجسم چې دا مفسر دی دا اکثر کې کومي تفسیر کې اقوال منقول دي او بیا د مبتدی روایت غسته چې بنسه غسته حدیث متعلق خبره ال د متان واقع او زبر على كل حال دا خبره شروع او دا غره معتزلون چې کوم دي د خپل خبر راکړه کړه چې قرآن مخلوق عجیب کار دا شو چې په دا وخت کې کوم حکومت چې حکومت هغه حاکم دا خبره قبول کړ او دا حاکم مامون الرشید نو مامون الرشید دا خبره شروع کړه چې او نو معتزله دا خبره بالکل صحیح ده چې قرآن مخلوق اچو کې معتزله کې خو مليان تلت لكو بعض خوش نظام کې مبتلا نو محمد العلم ولا ورته په دلایل هغه مخنیکو بځای دلایل څه کو مخنیکو یا ساته په اسلام کې بعضی فرقې چې هغه د سیاسيات په نتیجه کې جوړ شي او بعضی فرقې چې هغه د علمي بحثونو په نتیجه کې جوړ شي چې کومه فرقې د سیاسيات په نتیجه کې جوړ شي د علمي بنیاد دونه کلک نه دا روافض د سیاسيات په نتیجه کې جوړ شو ورته خبره شو او خوارج دا سیاسيات په حکومت په مسله کې دین جدا شو به اختلاف شروع نو سیاسيات په نتیجه کې جوړ شي پېښه وکړه دا او بعضی فرقې علمي بحث په نتیجه کې لکه معتزله د علمي بحث په نتیجه کې جوړ شي د علمي بنیاد مضبوط دې وجه نه چې اسلام دې کوم خدمات کړې د خپل گمراهونه علاوه هغه مستحسن دي چنانچه ابو الجبار المعتزلي مشهور کتاب دی دلائل تثبيت النبوه کلمه دلائل تثبيت النبوه او د عیسایانو خلاف لیکلي د رسول الله مبارک په نبوت د کلک دلائل ورکړي نبوت په اثبات باندې نو باندې خبره مستحسن دي لیکن اکثر بیا رسې چې کومه فلسفه او په دې ځان کې مضمون مسوزنه کې ورکړو د گمراهو شکار شو كشاف المعتزلين علماء لولا الزمخشري لبقي القرآن بكرة لولا الزمخشري لبقي القرآن بكرة والزمخشري القرآن مبند هذا شيء باكر مفاتش زمخشري شخصية القرآن مزايا خصائص جكم نه مختار وختم نو او باقي دې چې کوم معتزلي نو د معتزلو علمي بنیاد کړو نتیجه څه وکړي حکومت ته رسایي او چې کله حکومت ته رسایي کړو محمود الرشید ګمراه محمود الرشید ابو رشید په څنګه کې دا واچولو چې دا د اسلام او د الله د ذات او صفات او هم عقیده څوک چې قرآن قدیم دی ګمراه تاسو علی هذا دا د اسلام هم عقیده به باندې هر چا د اقرار والے چې قرآن حادث کله چې په لیولیو اپ دې نو د دې خبره اومنه تمام خپل اندر چې ملکونو او د سوال جوابونه افسرانو ته وړ وزیرانو ته ټول مليان راغون لکه دا پته و چې اصل طاقت مليان د جدي معترف کوم د دې د اقرار والے من عوام بیا عوام خو آسان دي هغه هیڅ مسله نشته چې مليان په کومه روانه عوام مفاهره پېښه وکړي لا مليان چې اختر نه کوي عوام د اختر لري ها کلمه د قاسمي اعلان شو دي اختر وو ها دې شو کولای شو نو هغه مليان ټول راغون کړو ورته چې دا اقرار مکوي چې قرآن مخلوق اول کې ونه سره مناظرې نه کول اقرار مکوي چې نه لري ډېر مليان سره چلوانو ډېر پکې او خیال لري هغه عقیده پوره کړ چاله به پیسې ورکړي هغه پیسې باندې کوم قرآن مخلوق دی عقیده قبول کړ یو څو علما راشي ای په خبره باندې کوي نه راشه موږ سره بحث کې مناظره وکړي موږ مطمئن کې بدلایو کومه مطمئن کړو چې قرآن مخلوق دی په هغه نه او چې موږ مطمئن نکړو بیا الله پاک کلام چې دی هغه الله موصوف دی کلام صفات دی او کوم شان چې د موصوف هغه شان د صفاتي دا قرآن چې کوم مخلوق نه دی دا قدیم پېښه دا خبر وکړه او په دې درسلور علماء چې کوم دی یو څوک امام احمد بن حنبل رحمه الله دا احمد بن حنبل چې کوم نور علما دي د خپل راوستل شو او چې کله د خپل راوستل په لار کې محمد بن نصر رحمه الله یو عالم او په لار کې وفات نه محمد بن نوح په لار کې وفات محمد بن نصر یو عالم هغه چې راغی دورته چې تواجه قرآن مخلوق دی زنه ما دا قرآن او حدیث او سنت دلایل چې قرآن مخلوق نه پېښ خبره شروع شو د درباري مليان چې کوم راوستي معتزله هغه ټول دلا وسوانه محمود رشید لا قتل کو پانسی باندې چلاو کو او درې ورځې په پانسی باندې کوم دي چلاو او چې په کوم ځای باندې چلاو کول په پانسی باندې اذن او چلاو اواز لري بیا د ارل کلو چې درې ورځې باندې ثبوت نه وړي دونه سخت کوم کړو
امام احمد سے په اخر کې आवाज پات شو. امام احمد سے ته چې قرآن مخلوق دی نه ما سره بحث خپل بنیاد راوړ ما مطمئن کې بدلایل زه بدلوم. دغه وزیر شو احمد بن دعاد د فؤاد وزن احمد بن داوود نه وایي خلک په دې غلطي کې احمد بن دعاد د فؤاد وزن دا احمد بن دعاد ډېر قابل سره ډېر سره وځه ول پکې وځي موتسي دې خدمات کړې اسلام دا وځي په دې ځکه کې گمراهو پېښ نو احمد بن دعاد بادشاہ چې کوم دی زو سره بحث کوم دا دوه بحث شروع شي امام احمد څخه ځای والي څه اله مطلب خالدین پس بیا نور علما را نه نو معتزله یو سره بحث کوي امام احمد چې قرآن آیتونه سنت ته ايش راوي بيدرادو كل دوت فصيح بني اختلف ولا كاحاديث امام احمد تيارو وبدي ولا كاحاديث کې ودا چانټه کولا پېښ اهل سنت مذهب او هغه چې کوم دې پېښ کول چې دا حدیث دا وی دا حدیث دا څه وی چې قرآن مخلوق نو په دې تمام مليان څه او دغه نه پس یعنی دا محمود رشید مرشد دغه نه پس یو بل کس راغلی دغه معتصم بالله هغه دنه صح معتزلی او هغه په کې گزاره کوله محمود رشید دې ظالم خبيث په بلکې گزاره نه کوله علماء حق سره دغه بالکل بیزتی ولا کوله معتصم بالله نو معتصم بالله مخ دربار کې مناظره شروع وي معتصم بالله ډېر سخت ځنه ورته کولی ولا او سختري نه کولی چې کوم دی ورته تاریخ کې دغه توصیف مذکور او بیا اخر کې نظر بند بیت بالکل بار نه روزي نو وتا سره څوک ملاويږي نو وتا نو څوک په بغداد کې او چاته نو نو تابع ستا تعریفي یا تذکر راوته یا طالبان د سبق ویناوي وجل کې چوي صح حکم جاری کو او یا وتعذير الحقیقت نونی دا دور کې امام احمد سے درجه کم دی افاق کې بالکل د شهرت ورشه هوا او د نړۍ طالبان په بغداد ته ځان راځي چې د سبق وایي او چې کله ولر تران د خو نظر بند سبق به نشي لازم یو طالب علم بقي بن مخلد علم ډېر لوی محدث درشوي او مسند بقي بن مخلد په نوم سره غو ډېر جل غټ مسند لیکل نه خوانه مله مفقود شوی دی ښا نن سبا نه ملاوي اجزاء د مصر نه چاپ شو او هغه ټول چې کوم نه ملاويږي مفقود شوی زمانه د حوادث نه شوی او زمونږ بعضي داسې کسان چې هغه د دنیا په شهوات کې مبتلا وي طلب کړي علا کل حال نو دا مسند بقي بن مخلد دا مصنف چې امام بقي بن مخلد دې طالب علم ول سپین نه روان شي او د امام احمد سره سبق چې کله سپین نه روان شي دلته ورسېدو نو په بغداد کې دا واده ورې چې امام احمد سره سبق سره خو ډېر ګران خبره ده خو نظر بند انا سبق نشوي په دې په دور کې د عمر ګر یحیی بن معین رحمه الله د امام الجرح والتعدیل دا په بغداد کې درس ورکول دا مسله دا مسله نو په بغداد کې کوم دی درس ورکو او درس په دوران کې با طالبانو ته پوښتنه کول حدیث دراویانو متعلق پلان کې راوي څنګه لکه راوي څنګه به جواب ورکړو خو سمندرو او تمام رجالو چې کوم نه حفظ پېښ نو هغه راویانو جوابونه ورکړي دی راغلی په درس کې نه تعالی کې دا هم د هغه درجه او شوق دا چې دی محمد سبق محمد دا سبق ویل یا محمد دې داغینه مخکې لړ هغه ته وی چې ستانه سبق ویل خاطره سي کار دې وخت کې نظر باندې لږ وخت صبر وکړو چې جون دوه جمع پاتې شو او زمانه د مهنه لري شو تکلیف نرسي د وتا سبق ویل اوس مرا اوس به ځانم په آزاد نو طلاق ما هم چې کوم خراب کړم سره او چې خامخا سبق ویل هغه څه دې خفاو دا مجلس کې ناس یو راوي باندې جاه کېدا او دا خبره پروا شي او د احمد بن حنبل نیم بملا دغه دوران کې چې او علماء حق یحیی بن معین داخله دغه دوران کې چې کومه تاریخ پاشي بقي بن مخلد او دا تاسو کوم ما تقول في پلان لکه راوي بارے کې څه دا جواب ما تقول في پلان لکه راوي بارے کې څه دا جواب اخر کې تاسو کې ما تقول في احمد بن حنبل بارے کې څه امام یحیی بن معین تفسیر رنگ بدل شو او فرمایل اما احمد بن حنبل فهو امامنا وامام ائمه المسلمين احمد بن حنبل باندې خبره اخو زمونږ امام دی تمام د مسلمانانو د ائمه امام دی پر شخصیت ایوان ورغله زیات چې اوس په استاد جیل ته وځي اوس استاد جیل ته وځي خو حکومت ضرورت نه کو هغه مخالفه خطر ده دا تعدیل ورته د تعلیم د مسله سره کې وشي هغه خو امام مرګ مې خو امام احمد څخه سبق هغه بیا ترتیب تعریف وکړ دا امام احمد څخه وی چې دا کار کوي تاسو سبق پاتې کېږي نه ځل ته وتر کې ډیره اځم روزانه د فقیرانو چې کوم دي جامع شي کشکول بدن سره رااله او روزانه مستا کوسیل رااله او زما आवाज کوم چې احمد بن حنبل روزه امر له خیر راوچ ته ورځي ماته یو حدیث په لټه کې بیانې او چې حدیث ستان اخره مونږ بیا وزما
روزانه به دا طریقه کوو. چنانچه هغه وسار روان شو کشکور یې واچو په لاره مې دوه وازونه وکړو. خیر خو مقصود نه وه، پیسې ځان سره څه راته وروړې، د اواز نه وي یا د ډوډۍ له جلاله احمد بن حنبل روز خیر راواچوه، هغه به ډوډۍ ته دننه مه ورغی، نه به راووت یو حدیث کې ورته بیان. روزانه به داسې ته فقیرانو په میز کې یو حدیث کې ورته بیانې، یو حدیث کې ورته بیان. درې میاشتې دې طریقې سره امام احمد صاحب نه سبق چې کله امام احمد صاحب دا متصم بالله مړ شوی، دا خبیث مړ شو، او دا نه پس بل بادشاه راغی متوکل بالله. څه نوم یې؟ متوکل بالله. متوکل بالله کې دا کمال جو معتزله او سخت خلاف. معتزله نه مړ پېښه خو دا نه د سلیزیو هم د سلیزیو ناسبي وکړه، تعریف سخت مخالف علي رضی الله عنه. خو دا هغه په مدح کې دا په یو تعریف کاری کړی چې امام احمد صاحب د جیل نه روغ کو د نظربندۍ او غټه درجه ولا ورکړه، ډېر غټ حیثیت ولا ورکړه. دا یو د ښه کار کړی، ورنه هم ناسبي وه او نور هم ډېر بد کارونه کړي. خدای دې ښه کار کړي. نو د متوکل بالله په دور کې دی راووت. یو احمد صاحب چې څنګه جیل نه راغی نیغه هوټل ته راغی، دی بیماره وه، وکیل یې وخت بیمار خو دی فاقې نه وه. ویسه کوي خلک ورته وایي ویانته طالب په صحیح معنو کې علمي شخصیت هغه تپوس کوي په صحیح معنو کې هغه طالب. یو احمد صاحب روانو په سرګاو طالبان ورپسې وو. احمد صاحب د مجلس دا حال و، تاسو سوچ وکړئ چې 15,000 کسان به صرف هغې کې د ادب زده کولو لپاره ناست. حدیث خو لا ویل اخ وجوده طالبانو په زرګونو 15,000 کسان. امام زهبي په سیر کې لیکلي دي، سیر اعلام النبلاء کې 5,000 کسان به صرف د ادب هغه ناستې پاسته دا خبرو ته دا خولې خورېدو ته دې ته به کتل چې دا نبي علیه السلام چلته پرته مجسمه مونږ د عمل کوو. دا امام احمد صاحب شان. د امام احمد صاحب چې کله جیل نه راووته او نظربندۍ نه ازاد شو، نیغ هلته روان هوټل ته روان شو، طالبان ورپسې هوټل مالک شي. امام احمد صاحب ته سوال وغوښتل، امام احمد صاحب راغلي شخصیت امال روان دي، هغه ته چې څنګه روان دي، ویل ته یو دغه یو فقیر دی هغه راځي، او یو فقیر راځي، هغه فقیر نه غټ طالب علم ښه. او زه هوټل صفات یې راغی سرای ته چې کوم دې تشریف راوړو او د خوا کې کېناسته، زه بیمار کرسي وکړه، تپوس یې وکړو او دې چې انشاءالله اوس په سبق وایو. بیا به امام احمد صاحب مجلس چې ولګېد په زرګاو کسان به دې دلته مخکې کېدل، دې صحیح معنو کې طالب. او د امام احمد صاحب د عفو درګذر حال دا و چې معتصم بالله دله ډېر تکلیف ورکړو. معتصم بالله د ګناه باخ د اهل بیت نو د نبي اسلام په اولاد. ابن خلکان دا واقع لیکلی ده، ابن خلکان وفیات الایام چې امام احمد صاحب کم کس چې دا واقع نقل کړی دی هغه طبیب و، ډاکټر و، طبیب. هغه چې زه به امام احمد صاحب سره پاکې کېناستم د دغه محنې نه پس دغه تکلیف ګپ شپ مو سره لګاو. خو کله نه کله به د امام احمد صاحب چې کوم دی د وجود درد وکړو نو مې وکړو، نو ورته حضرت ولې نو هغه طبیب و، هغه کس راوي طبیب دی. نو ما ته ویل چې نو نه پوهېږم خو چاپوړې مې خوړلې د املا کې مې د کوناټو سره نو بره د پسته کې یو ځای دی هغه ډېر زیات درد کوي، هغه یا درد چې کوم ما له تکلیف راکړي زه وکړم نو ته ښه نو هغه د پاسه بلکل صحیح سرمن صحیح حیران چې دا څه وجه ده. نو ټول ډېر ماهر طبیبان دا نن سبا چې کوم دی پلاس او شرو ډاکټرانو چې وګرځي د ایله به په تشخیص وي د پیسو ته وایي دا داسې کدوان دي. موږ د خپل تاسو انګریزي تعلیم زده کړو محمد رسول یې کدوانو تاسو څه وکړو. زه تاسو نه دا تاسو کوم چې تاسو څه وکړو، تاسو زموږ راشه فتوی راشه فتوی زموږ کتاب ته موږ په خپل میدان کې فلټ کې سونه مخ الحمدلله ونحمد الله على ذلك. او تاسو خپل فلټ کې دا تشخیص قدرې څه معلومه او چې دا کې یو مده طریقه کیمان هغه وګوره سبب دي کې غرق باندې کې دا ځواب حالانکه حکیمات چې صحیح طریقو شي نه خیالات پر هندستان کې حکیم اجمل خان دونه ماهر سره د مریض مرض معلومو کنه نه وځو نو خو په رزګار زنانه د مېسه درکو زنانه په پرده کې ودرونی او تار به ورته واچ څو لازم یو مخصوص تار واچو تار بل سر به ویلو لاره نه به غینه په دې ته بدا غینه په سرعت کې کنه بتي ډېر ماهر کبي هزار کډوال چې خپل ډاکټري ګوره قضیه محمله ده فیشن موجبه کلیه ده هغه د مستثنا کو خاص او عمومي دا مرض دی عمومي تشخیص ولني شي کولای نو چې څه وجه ده دې ورګه یو کارته لا ورګنتا د دې سپرډن د دوست یاره هغه ته وایي چې تاسو د دې کې ټول نه هټ دا چې سم والی خورلي هغه سره مې وسوره دی واچو او هغه سره د غاب شپ له کوم معلومات دي د دې سپرډن دوی ډیره خره ویوال بوخره غوړي بدې نه دي ارڅ شي مبارک نو سره واچو نو جیل کې چې کوم یو کسر ملاقات کوبل کسر بل کسر څنګه ته پوښتنه وکړه چې غټ دا کوی شو دی چې دی حکومت ډیر زیات والی په والی صبر کوي والی صبر کوي او تکلیف برداشت کوي چې څوک نه لري یو ډاکټر خو چې تاکید راکړي موږ ټول کې دغه والو کې تحمل کوي او ول برداشت کوي نه راغله اځه نه کوم شروع کو پېښه او
هغه به دم دلاسه او خوا کې وسره کې ناسو چې غب شپ شروع کړ یستانه یو تاسو یو ته تاسو یې دا وکړو چې دا ته وایي چې بس اوقات یو انسان چې ډیر وال اخري نو ډیر موږ پس داغه د بدن دنه پس وخت دا کېږي دا سوجه نو ته ولا خو ډیره اسانه خبره ده اذا دا شوی چې دا کوړو د وجه د په بدن کې دنه وخت نیمه شوی دنه وخت مشي دا شی وخت بیا ښه شوی یا د هغه درد محسوسيږي دا خدا خبره ده یو بس ادرک ما خپل مرض علاج کومته او تشخیص کوم نشي دا محمد ستر ستاپیشن کولوار عملیه جراحیه کولوار او دیولي نو کیسه دا د ستاسو د بدن کې دا ځکه چې کوم دی ودن وخت هغه نیمه شوی ده او ښه شوی ده نه تا تکلیف دا وخت به ستر وایي چې صحیح ده ویل شه د لر کوم نه نشه باندې راځي ذکر کوم او چې کوم خپل کار شروع کور نه دوه بالښتونه ورو او یو بالښت کې نه تم او یو غری باندې راکنه او دا دور کې ما بلیډ راوسته پتریا تیری سي او هغه ځای باندې مکی خو چې هغه ځای باندې مکی خو د هیڅ ذکر مې خو دا وی دا आवाज وکړو اللهم مغفر لمعتصم بالله اللهم مغفر لمعتصم بالله اللهم مغفر لمعتصم بالله وی طریقې سره ما فرشتو کو زه په دې حیرانم چې کوم معتصم بالله دله دون تکلیف ورکړو او دون زخمونه چې کوم دې ودرولي و دا معتصم بالله لپاره دې د دعاګانې کې اللهم مغفر لمعتصم بالله اللهم مغفر لمعتصم بالله لا بريشن خماوكو والأخير تفتي ما تفوز بتهدرس يا خبر راتوكي قال المعتصم بالله لفرا دعاه لكم نهاجة جبريل يا نستري لا خبر بريد يما تجن الله بركة خامخاوي هذا معتصم بالله برا دعاه لكم يبيع راتوكي نسأل خبر راس معتصم بالله خمانا تكليفون راكلي خما ما أفكره او بیا هم دغه لپاره ما مغفرت دعا وختله ځکه چې څنګه د قیامت پر زما په وجه په عذاب کې مبتلا شي چې نبی رسول الله اولاد دی او نو د قیامت پر رسول الله مبارک سره ملاویږم نو ما له بشر مراجع زما د وجه تکلیف هغه د وسیله په تکلیف کې مبتلا شي ما له ډیر شرم راځي ځکه الله لپاره مغفرت دعا غواړم چې څنګه چې نبی رسول الله ته راشه مو سره مخکته یا ځکه دغه اولاد خو دې اصلي دا امام احمد صاحب شان او دی د قران د دې مسلې لپاره چې قران مخلوق ته تکلیف برداشت کړو او دې ثابت کړو چې قران مخلوق نه دی قران کې نه الله پاک قدیم صفات او بلې کې الله پاک کامیاب کله چې د متوکل دور راغی نو دا امام احمد سے د متابعین اهل سنت چت او معتزله چې کوم دي ختم شو او معتزله ډېر زور نه ورکړ شو لیکن ورس د زمانه سره رو د امام احمد سے مذهب ته منسوب کسانو په څیر کې قائم او وفات شو ورور زمانه سره دغه د په عقیده کې چې قران مخلوق نه قدیم دی بعد کسان را فاسدو او وی وړي غلو کول ای وړي او غلو د هغه بعد حنابلو دی حتی ورسیدا شری بداوی چې قران کلام سخو دی قدیم دا کلام لفظي شي تر دې پورې چې دا ګټه شي او دا غره د لیکل چې دا پانی چې دی دا قدیم دونه غلو به کول زمانه مرور سره دغه په عقیده کې دونه غلو را نه چې دا کومه ګټه شي دا حادثه دا قدیم حالانکه دا یو بدیهي غلط عقیده مخداوی رسول عقیده دا چې کلام نفسي قدیم دی او دا کلام چې په دې مصاحف کې لیکل دا کلام دال او دا کلام لفظي دا کلام لفظي او دا کاغذ اگر چې قران پیول بیا هم حادثه قدیم کو نه دي قدیم واضح نو پیدا دا معلوم یصدقه الادم چې ادم په سره نه راغلی دا کاغذ چې دا په کارخانو کې جوړ شوی دا لیکل چې مخکې لږ کلمه مخکې نه ورسته بیا ولیکل څه کلمه مخکې بیا دا په بدیهي بداهتن حادثه لیکل نه ادم قدیم دون غلو به کول د دې غلو په وجه باندې کوم دي د تقسیم تشبیه د عقیده او د الله پاک په کلام لپاره حروف او اصوات ثابت دي دا قسم فزول خبره چې کوم را پیدا شي او د تقسیم او تشبیه عقیده چې کوم دا ډیر زیاته شو او ظلم دانه چې دا ټول خبره امام احمد څخه د حنابلو مجسمه کوله په حنابلو کې یو ګروپ مجسمه دیوا ظلم دانه چې د ټول خبرو نسبت به چا لګو یو ځل وای کنه وی دوه کسان خپل مشران سره غټ ظلم سره کو یو شي امام جعفر صادق رحمه الله تعالی غټ ظلم کړی چې کوم ګورګوري باغې ورته کی کوم غلط عقیده کنه وی جعفر صادق سمې سوګو پر متعو کې جناو کې وی درجه حسن چې دوه پر جناو کې متعو کې د حسین درجه چې درې پیرو کې د علي درجه څلور پیرو کې د فاطمه د پنځه پیرو چې جناو کې نبی رسول الله درجه کوي ایدا امام جعفر صادق کوي یو شیعان دي چې هر قسم ګورګوري د خپل مسله ورته کی یو حنابلې چې څونه غلط عقیده تقسیم دي امام احمد سے باندې ورته حنابلې ټول نه ګور حنابلې په صحیح علماء داخلي له هڅه رسېشي لکه ابن جوزي شو دغه رنګ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی شو الله علیه سنو امامان او ګرځي حنابلې وو ماشي لیکن اکثر بګیدات تیر شي چې هغه تقسیم عقیده امور زمانه سره دا قبول کړي على كل حال بل طرف ته کوم دي معتزله دي سره چپلش کی مناظره او بحثونه هغه غلو کوله
هغه به کوم دي تنګي کول تعطیل وکړو صفات به سره منل او دی ول الله پاک په کلام دون ثابت چې حروف او اصوات هم به ثابت کو او دا به وشي دا مصحف دا کانټه دا اصلي نظام څه نظام قدیم دې طریقې سره دا زمانه روانه او په دې بصره کې او په بغداد کې د دنیا فرقې جوړ شوې ده چې نو د غیر نه سره اختراع کړو الله جل جلاله په دا وخت کې یو شخصیت پیدا کو او هغه د تمام مظاهر د منځ چې کومې د اهل سنت مذهب داسې روح کړی چې اصلي د وړو نو اختراع وایي ایسوږي دا چې اعلی طریقې سره اهل سنت مذهب را صفه دې عقاید ټول مدون کو صفه طریقې سره روح هغه امام ابو الحسن الاشعري دا د شخصیتو چې دا د اهل سنت مذهب تدوین په نوې طریقې سره او د په دور کې چې کومې د مخکې په ماورا او النهر کې خدای پاک یو بل امام پیدا کړ امام ابو منصور الماتریدی دا امام ابو الحسن الاشعري سوکو امام ابو منصور الماتریدی سوکو بیا د دې چې کوم مکتب فکر منسوب دي اشاعره ماتریدیه سونه مسلې اختلاف سو سنبحث عنها ان شاء الله غدا لو كان الحياه موجوده ونحن حي